کافرو کتاب ته د قرآن سره څنګه د هغې له د قرآن شکل ورکوي، د قرآن تشبیه ولا ورکوي؟ دا کفر بیا شو که نه شو؟ زه شاک یم جي، زه شاک شوی یم. مفتي فرید صاحب لیکلي دي فتاوا فرید. اوس دا وایم چې د دې په نسبت باندې چې څوک د فضل الرحمن پارټۍ نه علاوه بل چا لور ورکوي دا ټول کافر ولا زه کافر نه یم. ستاسو جمعیت والا داسې هېڅوک نه دی پرېښودی تاسو ته کافر نه دی ویلی تر دې چې تاسو جمعیت والا په خپلو کې یو بل ته کافر ویلی تر دې مطلب دا چې نبي سلام په یخه دا کتاب زما چیک کوم چې دا کتاب له زه ترتیب ورکوم انبیاو ته یې ښیم، انبیاو ته څه لښیم چې انبیاو ته ترتیب وکړم چې دومره ښه کار شوی دی. اوس به سوال دی که نه دی چې د دې په نسبت باندې د قبرونو نه راځي وچي کېږي. د فضل الرحمن پارټۍ کې چې کوم مولا مړ شو د هغه ښځه بل واده نه کوي ځکه چې کېدای شي چې پسې بیا راشي. د چارسدي د تورنګزو یو ډېر غټ عالم دی شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب. هغه وایي چې که چا مولانا فضل الرحمن صاحب له ووټ ورکو نو نبي علیه السلام به د حوض کوثر اوبه ورکوي. مونږ خو دا وایو چې تاسو مطابق مولانا صاحب تاسو کافر کو نو نبي علیه السلام به کافر له اوبه ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت د سوات د کابل د دیولۍ په مدرسه کې موجود ما مدرسه دارالعلوم دیوبند او ما سره دا تاسو وینئ د دې مدرسې محتمم مفتی محمد بلال دیوبندي صاحب. دا هغه مفتی بلال دی چې څو ورځې مخکې مونږ په چارسده کې د سید مفتی سید حکیم صاحب نه یو انټرویو اخیستې وه او هغې کې مفتی سید حکیم صاحب د مفتی محمد بلال دیوبندي صاحب په باره کې څه خبرې کړې وې چې یاره دا جمعیت علماء اسلام ته علی الاطلاق کافران وایي. د هغې نه علاوه هغه دا خبره هم کړې وه چې یاره دې ته مونږ د مناظرې چیلنج ورکړی دی یا د مونږ له د مناظرې چیلنج راکړی دی خو اوس مونږ سره کینی نو په دغې به هم ته معلومات کوو چې یاره ولې ورسره نه کینې. هغې یو خبره دا کړې وه چې مفتي صاحب یا پنجپیر دوی تبلیغ مخالفت کوي، د فضایل اعمال پسې ګډې وډې خبرې لیکلي دي. د دغې به ته هم تپوس کوو چې ولې تبلیغیانو خوارانو درته څه ویلي دي قلار شئ ته په خپلو پیسو باندې ګرځي د دین اشاعت کوي دین خورئي. هغې نه علاوه یوه بله خبره هغوی دا کړې ده په مفتی بلال زه اوس هم